وظیفې ما سره بل یو ملاو شو یورجی مشکل مې ده خو ډېر ناکاره داسې یو ټیټ وظیفه را الله کا مې حدیث کې راځي چې څوک تهجد له پاسې د کنه او دغه ټایم کې 2 څلور رکعات وکړه الله سي اوچت کړو نه الله وی زما او د دې دعا په میاس کې هیڅ حجاب نشته خاجي دغه داسې دغه اند کې واغستو زمون خلکو ته کوم وظیفه غوړی چې ډرامه ونده وته پکې وکي چیرې ته یو سل پیری دا وای کنه نو جوارو دانه به دم کې نه به کوټې ته ولي نو جمارغان یو خوري کنه په کوم طرف لړ شي بس دا کیسه میسه جو ته کېندې په ډېر خوشاليږي او چې عین د رسول پاک په حدیثو کې کوم وظیفه راغلی دا کوم د قبولیت دعا راغلی دا هغه بیا په بوجي ښه ابي بوجي د دې وجه نن زمون خلک چې کوم نه انو کپیر ګوریم داسې ګوري چې داسې د شوانګ فلونګ والی نخرو والی سنت مطابق پیر ته پیر نه وي پوهیږئ دا پنجاب په لدا غټه غټه خانقاهونه چې چلیږي نه غي دغه پیرانو پس داخله اول رستو مخ کې دینه کیږي چې غي وتا خپل خود ساخته خبرې خي او زمونږ د حضرات دی وت سنت خي سنت ود خي الله سره ملاوي نو دي د سډیر شوق بیاني ان تاسو ګور یا خلک په پیرانو سرونه ور کوي اشرف علي دانوي رحمت الله عليه سر سوګراله خانقاه کې میاشتې رکلن ته دروازه کې یو کس ته داله څنګه پیر دی او تی ولي ویدنه خماړو نه کرامت ولید او نه مې ته خبره ولید او خانقاه کې وخت تیر کې شی پکې نو انا مرید راغم تانوي سیبته وی ویجیو کس مرور غون روان دي ویرای ولته چراغ ویولي وی بس یز غره غلم خو دلته خونه کرامت شته نه سشته نه سو ما خو دا به او د وی ملګری تا چې دلته میاشتې رکلن د سنت خلاف دی یو عمل ولید ز خلاف سنت ما یو کار کړی وینا ویدا کلوی کرامت ته کنه زمون شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل الاستقامه خیر من الف کرامت چې الله پاک چاته یو عمل باندې استقامت ورکو یو سنت عمل راټینګ کو دا د زرو کرامتونو غوړه عمل لوی عمل نو ګوره د پیغمبر علی السلام د خلی وینا مبارکه ده چې د تهجد په وخت کې الله دی اسمان دراشي اعلان کوي او غواړي صدل درګم کوږه چې موړ کم کتهږي چې موړ کم کبربندي چې پټ کم کو ګناګاری چې د بخنه وکم نو هغه ټیم کې الله مشکلات او محترم دا د زګور تجربتن وام چې ناممکن الله ممکن کوي په تهجد باندې د تهجد په جړا باندې الله ناممکن سيزونه امکان دراولي تاسو کوي کنه وګورئ الله نه وغواړئ نو زمون خلک فرض موز بنه کوي وظیفه په سبا ګرځي دا وظیفه پر الله کا دا وظیفه پر الله کا دا وظیفه پر الله کا نو خبره ده خو لیکن اول د الله فرض ادا کولی بیا د ټول لوی وظیفه غره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال خول دي ورته دا وسره کولی نو کا وته وین بیا په ورخدای ها ما دیو یو را د مخ کې لږ یره عجیب بیماری میره صدا سي دغه له پکار دي تعویذ صح ما دې لپاره تعویذ نشته زمون حضرات وای چې څوک د سار د فرض او د سنت په میاس کې یو سلوي خپيري سوره فاتحه وای او په بوې دم کې یو واتر زیاده عملو کې انت بیا ځان ته ګوره دایمي بیمارو د پر یره جدا خره خپل د سار سنت او فرض میاس کې دوره ټیم نه مې ولې نه او پتا مو کوب ده چې بانګوي ډایرکټ سنتو کا یره بیا زمون مجموعات لري دن په لار ځان سروای کنه نو سګرانه خو نه ده قران کې ویل نه دي کتاب کې ویل نه دي سوره فاتحه په لار ځان سروای پتا سپویړه یا په ګوت اشماره هل د جمعه د لړ شان سر بوتل کې بواله هل ته دم کا اول خو کور نه هلته وکا نورونو د عملونه موږ ځان د خپل نو هغه عملونه کوئی چاغي کې بنده خپل کړيږي پای کې برکتي دعای قبولیتي دی وای زمون شیخ صاحب فرمایل چې تعویذ معشوم د پاره یا د ساروی د پاره پکار دی د لیو د پاره غیله عمل ورکوي چې عمل کوي نو د موس خیال خلک نه ساتي او بیا به کوم نه نور دغه بسې ګرځي نو دا الله وی لعلک ترضى تاب الله راضي کوي